پرون موږ له غونډې د ټولو کتابونو کې څه وګوټې کې ویلو او مقدمه د دې علم صرف دا موږ شروع کړې وه او په هغې کې دې ځای ته رسېدلي وو چې علم اشتقاق څه ته وایي، یعنې د علم اشتقاق تعریف او د هغې تعریف وضاحت مونږ کړی و. بیا د علم اشتقاق د تعریف نه وروستو اولم تعریف کړی هو علم بتحویل الاصل الواحد الى امثله مختلفه لمعان مقصوده. دا تعریف هم کړو، وضاحت هم کړو. هغې پسې دویم نمبر ټکی موضوع د علم صرف ده، اشتقاق ده. د اشتقاق د لفظ د امثله د لفظ د مختلفه د لفظ د دې یو ټکی یو لفظ موږ وضاحت کړو. موضوع د دې علم اشتقاق مفردات كلام العربي من حيث الإصالة والفرعية في الجوهر. مفردات كلام العربي من حيث الإصالة والفرعية في الجوهر. مفردات كلام العرب واضح تکیږي چې د عربو د ژبې د عربی ژبې د هغې کلام چې کوم مفرد الفاظ دي د هغې په دې حیثیت باندې چې دې کې اصل کوم دي او دې کې فرع کوم دي. من حيث الإصالة والفرعية في الجوهر. لکه مثال په طور تا یو ټکی وي ضاربون، تا یو ټکی وي اقتدرا، تا یو ټکی وي یضطربو. نو چې کله تا علم اشتقاق حاصل کړو تا ته به دا پته لګي چې په ضاربون کې حروف اصلیه څوک دي او زائد پکې څوک دي، فرع پکې څوک دي، کوم ټکی اصل دی او کوم ټکی فرع ده. لکه مثال ضربه او یضربو او ضاربون. نو په دې الفاظو کې به ته دا معلومولی شي دای موضوع دا چې مثلا ضربه چې کوم دی اصل دی، ضربون اصل دی، یضربو ضاربون اضطربه. اقتدره کې به ته دا موضوع د دې خبرې لپاره ده چې اقتدره کې دا حمزه زائده ده، فرع ده، او دا دې کې دا تی فرع ده، او دا قاف او دا دال او ری دا اصل دي. مفردات كلام العربي من حيث الإصالة والفرعية في الجوهر. حروف چې کوم اصلي د کوم نه چې کلام جوړ دی. او غرض د دې علم اشتقاق هغه دا دی چې تحصیل ملکة يعرف بها، تحصيل ملكة يعرف بها انتصال الإصالة والفرعية، انتصاب الإصالة والفرعية في الجوهر. کله چې دا علم دی حاصل کو موضوع دی وپېژنده چې مفردات کلام العرب دي من حيث الإصالة والفرعيات، خو غرض دا دی چې ته په دې کې یو ملکه حاصله کړي. تحصیل ملکة يعرف بها انتصاب الإصالة والفرعية في الجوهر.
چې تا ته دا ملکه حاصل شي د علم په حصول باندې چې ته یو لفظ ته نسبت د اصل کولای شي، یو لفظ ته نسبت د فرع کولای شي، دا به د علم د حصول نه بعدي علم به حاصل کې او بیا په هغې کې به ممارست وکړي، د هغې نه بعد به بیا ته دا فرق کولی شي چې بهي دا ټکی اصل دی او دا ټکی دې ته نسبت د فرع کوم ولې ورته کوم، دې ته نسبت د اصل کوم ولې ورته کوم، ځکه چې حروف اصلیه دغه دي تاله را روان دي دلته هم هلته هم هلته هم، چې علماو هغې فا عین لام دا مقرر کړي دي د وزن دپاره او دې ته به حروف اصلیه وایي. نو په کوم یو لفظ کې د فعل نه بغیر چې د فا په مقابله کې کوم ټکی راغلی اب اصلي، د عین مقابله کې کوم لفظ راغلی اب اصلي، او د لام مقابله کې کوم ټکی راغلی اب اصلي، نو ته به دا معلومولی شي، دا به په دې علم حاصلولو نه بعد معلومولی شي. او دې کې چې کوم زواید راغلي دي فرع راغلی ده اب معلومولی شي چې یاره دا لفظ فرع ده، لکه ما تا ته مثال وي د اقتدره، ما تا ته مثال وي د اضطرابه چې په هغې کې ضاد دی ری ده بې ده، اقتدره کې قاف دی دال دی ری ده، نو د اقتدره دا خو موضوع دی، ته د موضوع به را پیدا کړې که نه، نو اقتدره د افتعاله په وزن باندې دی، په افتعاله کې وګوره هلته فی په کوم مقام کې ده او هلته کې دال په کوم مقام کې او عین په کوم مقام کې دی، دغه رنګې ته به د دې افتعاله سره تقابل وکړي د اقتدره، نو تا ته به دا پته ولګي چې بهي په افتعاله کې او اقتدره کې کوم اصل دی او کوم فرع ده. دې ته وایي غرض. تحصیل ملکة، تا ته به یو ملکه حاصل شي، ملکه څه ته وایي؟ مهارت به حاصل شي، پوهه به حاصل، کلک علم به حاصل شي. تحصیل ملکة يعرف بها انتصاب الرسالة والفرعية في الجوهر. او بیا غرض د دې علم دا دی، غرض د دې علم دا دی الاحتراز تزي سره الاحتراز عن الخطأ في انتصاب الرسالة والفرعية في الجوهر. دون فرق پکې نشته، لږ غوندې فرق دی. هلته دی تحصیل ملکة، ملکه به حاصله شي، او دلته کې دی الاحتراز بچ کېدل دي، الاحتراز بچ کېدل دي عن الخطأ د خطا نه فی انتصاب الرسالة والفرعیة فی الجوهر. اینه دغه مخکې چې تحصیل ملکتین دی دا غرض دی چې هغه باعث دی په دې خبره باندې چې ستانه فعل صادري، هو الباعث على صدور فعل الفاعل. پرون تا ما وضاحت وکړه چې غرض څه ته وایي؟ هو الباعث على صدور فعل الفاعل. تیر روان کړی د کب ځای او ستړی ستومان یې کړي، خیال کې مرانو ګرمي در باندې برداشت کړه، سختی در باندې برداشت کړه، کله یو چنچې ته خېږي کله بلې چنچې ته خېږي، کله د تخته یو سر لوړي کله د بل سر لوړي، خیال کې مرازي. نو اینه ستا مخې ته یو ټکی دی، غرض دی، غرض هغه څه شی دی؟ الباعث على صدور فعل الفاعل. دا تا چې یو خوا بل خوا ځغلې او منډې تړلې وې دا باعث دی په دې خبره باندې چې ستانه دا فعل صادر که، اوس چې دا فعل دله صادر که نو دلته یې کېنولي، نو الاحتراز عن الخطأ اوس التي تترتب على وجود فعل الفاعل، التي تترتب على وجود فعل الفاعل، چې د فاعل د فعل په وجود باندې کما فائدہ مرتب شي نو هغه څه شي شو لاله، هغه غایب شو، هغه غایب شو. عام طور باندې مونږ په دې غرض او غایه کې فرق نه کوو، غرض او غایه کې فرق دی.
دا غرض بالقوه تا علم حاصل شوی او دا غرض غایه چې بالفعل باندې باندې فایده مرتب شي باندې باندې فایده مرتب شي نو بیا به چې کوم دی هغه ته غایه ویل کېږي. نو دلته غایه د علم اشتقاق الاحتراز عن الخطأ في انتساب الإصالة والفرعية في الجوهر. قلت بنا شو كمان؟ خان داو علم اشتقاق. دویم نمبر ما تاسو ته ویلو چې علم تصریف دی چې دې ته بعض خلک علم صرف وي او بعض خلک ورته علم تصریف وي. څه ګناه پکې نشته کتاو ته علم صرف وي هم خلا او کتاو ته علم تصریف وي بیا خلا. علم صرف ورته خلک په دې وجه باندې وي جمهور علما چې دا صرف لفظ چې کوم دی مجرد دی او مجرد اصل دی نو دا اصل ټکی راغستی دی او دا یې نوم کړی دی ورله. او بعض علما وایي چې علم تصریف نو علم تصریف ورته په دې بنیاد باندې وایي چې دا تصریف دا د باب تفعیل مصدر دی او په تصریف کې د صرف نه حروف ډیر دي تشمار کې کنه ډیر نه دي یو پکې تا زائده ده او یو پکې یا زائده ده. نو په صرف کې درې ټکي او دي کې 15 ټکي نو درې ډوډۍ ډېری کې 15 ډوډۍ ډېری کا خبره باندې پوښي نو چې 15 ډېری نو تاسو یو کلیه ځان لا یاد کړی دا چې کثرت د حروف دلالت په کثرت د معنا باندې کوي. کوم لفظ کې حروف ډېری نو داغي معنا ډېرې زه به د تبعیم موقع به راځي ان شاء الله چې لکه دلته په حروف ډېر دي او معنا یې لږه ده اوس بس کې خیال کرا ده ذهن کې کېنوي ذهن کې رجل او رجال رجل او رجال رجال کې حروف ډېر دي او معنا یې وړه ده نو دا خبره ذهن کې کې یو مې درته پرون بله مغالطه درکړې ده د هغې جواب به غواړم نن یاد دي که نه دي یاد پوه شوې د هغې جواب به نن غواړم به یار څنګه چې او یو دا خبره شو خو خیر دی دا کندو به سر کې دی په کارېږي به اوس هغه طرف ته تصور مه کوئ سوچ هلته مه بوځئ دې خوا ما ته ګورئ فی الحال خیال کې راغله چې زیادت د حروفو کثرت د حروفو دلالت کوي په زیادت د معنا باندې. نو په صرفون کې حروف کم دي او په تصریفون کې حروف چې کوم دي نو ډېر دي. چې په تصریفون کې حروف ډېر شو نو دا ولې دا ټکی مو کوي چې حروف پکې ډېر شو کنه څه دنیا ورانه شوه یې دی کنه دا وی وجه دا دا چې په تصریفون کې حروف ډېر دي نو دې خوا په دې علم صرف کې دا ګردانونه ډېر دي چې خوځي نو بس وځي خو چې ټکی راخلي نو ګردان به کې چې ټکی راخلي ګردان به کې د ضربه نه شروع وکړه کنه د ضربه څونه ټکي دي څونه صیغې دي د یضربو څونه صیغې دي ډېر شی دي که ډېر شی دي جګړه پرې نه کوو چې یولس دی دولس دی پنځلس دی وتلس دی دا دغه نه وایي هغه تاسو ویلي دي هغه تاسو ته یاد دي دلته به نورې خبرې زده کړې. دا خیر دا ابتدا دی ابتدا کې به یو څو ورځې ناکام کوو ملګري ځان به په وخت را رسوئ ښه د ما ډېر مصروفیات دي او زه هغه ټول پرېږدم نو تاسو به هم ځان په وخت را رسوئ. اچھا زیادت د حروفو په دې کې ګردانونه ډېر دي د هر یو که هغه مشتق فعل دی که مشتق اسم دی خو ګردان پکې شته په ضربه کې ګردان دی په یضربو کې ګردان دی
په ضاربون کې گردان دی، په مضروبون کې گردان دی. هر یو مشتق کې چې د مشتق منه نه راوته دی هغه کې چې کوم دی گردان موجود. ٹھیک ده کنه؟ نو چا دغه ته خیال کړی دی چې چونکې دې کې گردانونه ډیر دي او دا تصریف او صرف ویم گردان ته، لہذا نو می ولا چې کوم دې تصریف مقرر کړی دی. خبره پوه شئ؟ نو ما ته خبره وکړه چې د دې علم صرف یا د دې علم تصریف گردان تعریف علم بأصول يبحث فيه عن الأعراض الذاتية لمفردات كلام العرب من حيث صورها وهيئاتها كالإعلال والإدغام مثلا. علم يعرف فيه يبحث فيه، علم يبحث فيه، علم دے داسی اصول پکی بیانیگی، یا علم دے یبحث فيه بحث کولیشی پا دے علم کے دسشی بحث کولیشی عن الاعراض الذاتیتی داغی خبرنا چه اغزات دا کلمی تعارض کیگی دا توتی جبا نپنزواتے عن الاعراض الذاتیتی دا هغی خبرنا چه اغا عارض کیگی اغا پیش کیگی اغا مخیطا کیگی چاہتا مخیطا کیگی ذات دا کلمی تا عن الاعراض الذاتیتی او اغا ذات دا کلمی سکتے لمفردات کلام العربی، لمفردات كلام العربي من حيث صورها وهيئاتها، من حيث صورها وهيئاتها يو تكي بدي يو من علم مخيزم خا كالإعلال والإدغام. دا يو علم دي يبحث فيه شي بحث كوليشي بدي علم كي بحث کو پیجانی کن بحثا يبحثو فتح باندې باب قیاس دی، بحث فعلون ته وزن راغلی چې په دې ځمکه باندې ناستي او ډکه دې راغسته ده او د ځمکه د سره راګری. خبره پوه شئ؟ دې ته څه وایي؟ دې ته بحث وایي. قرآن شریف کې بدل راشي خبره چې دا بحثو دې ته وایي. کله چې په یو خبره باندې بحث کیږي کنه او هغه نیغ په نیغه د کتاب سره متعلق نه او خلق ناشتي او سوچ کوي په خبره باندې نو لاندې زموږه ګرځي او یا یو سړی ځان له ناشته غریب سوچ او فکر کې تللی دی نو هغه ټکي راغستې په دې زموږه باندې ځان له سړي کوي. وایي چې مجنون ناستو پزما کې لیکل کول څوک پیراله وي مجنون سکه یار دیکھے هغه ته وی چې مشق نام لیلا میں کنم خاطری خضرا تسلا میں دکھو د لیلا نوم لیکما داغي یاد لیونه کړې ما او د خپل زړه د په تسلی ورکوم، د خپل زړه د په تسلی ورکوم. مطلب پوه شئ مجنون خو ډېر عجیبه سړی تېر شوی و کنه په لاره باندې روان حسن رضی الله تعالی عنه ته وی هلکه قیسه وی ما دې دغه نه چې کوم دی دا حکومت مې د حضرت معاویه رضی الله عنه ته پرېښودو هغه زیات د دې اهلو او زه په دې کې داسې دلچسپي نه لرم نو دا کار ما ښه وکړه چې هغه ته مې دا حکومت پرېښود نو زه ورته هغه نو هغه ته یاده که قیسه تا ته ویم که نه دا ما ښه وکړه چې دا حکومت مې حضرت معاویه ته پرېښودو او زه بیا غږونه لکه قیسه وي تا ته یم خدای دې بېخونه به زما خبره نه اوري. قیس ورته وایي وایي ښه دې ونه کړه د دې حکومت زیاته لایقه لیلا وه چې دا دې لیلا ته پرېښی هغه ورته وایي انت مجنون
ته خو لیونی به د هغې نه وروستو مجنون شو خیس د هغې نه وروستو څه شو د هغې نه وروستو بیا مجنون خلکو ته بیا مجنون وي حضرت معاویه رضی الله په زمانه کې د حضرت حسن په زمانه کې تېر شوی سړی دی ښه بعضې قصې پکې خلکو سیاسي فرضي چې ګنې دا په 1900 پخوا کې تېر شوی 1900 پخوا کې نه دی اوس تېر شوی دی یا لکه خبره د خیال ته راغله علم یبحث په بحثه پوه شوې دغه لغوي معنا ده ګورې لاله هسې ته نه وایې چې دا زه چې په دې کتاب کې ناست یم ټکې به راوالم او دا کتاب به راګرو کتاب به نه راګرې دا یې لغوي معنا ده چې په شرنګ ورځې که هسې خلبازي نه دي علم یبحث فيه عن الاعراض الذاتیة اعراض د عرض جمع ده عرض پیش کېدل عارضي طور یو څیز مخې ته راتلل مستقل طور نه یو ټکی به هغې ته عارضي طور څه خبره مخې ته راشي خیال که راغله دغې ته عوارض به هم ویلی کېږي او دغې ته اعراض هم ویلی کېږي الاعراض ذاتیه کې چې پیش کېږي ذات د کلمې ته پیش کېږي ذات د نو دې ته اعراض دی اوس دې ټول ټکي ته دې ټول صفت ته اعراض ذاتیه وویلی شو اعراض ذاتیه وویلی شو لمفردات کلام العرب چاته پیش کېږي مفرداتو د کلام د عربو ته ځکه خبره مونږ د چا کوو د عربۍ کوو که نه د انګرېزۍ خو نه کوو چې انګرېزۍ ټکي پکې ووایو نه انګرېزۍ ټکي نه وایو د عربۍ چې کوم الفاظ دي او هغې ته کوم څه پیش کېږي مخې ته نو د هغې متعلق چې کوم دی نو خبره کوو من حیث صورها وهیئاتها دا اعراض ذاتیه چې دي مفرداتو ته پیش کېږي د حیثیته د صورت د هغې نه او د شکل د هغې نه صور او هیئت یو شی دی صور او هیئت یو شی دی بې ضربته صورت هم ویلی کېږي بې ضربته هیئت هم ویلی کېږي افتعاله اقتدره وغیره ته اضطربته هیئت او صورت دواړه ویلی کېږي او بیا په لږو اخوا چې ورشي او لږې ځان ته ټکې اسان کړي نو صیغه هم ورته ویلی کېږي څه ورته ویلی کېږي صیغه هم ورته ویلی کېږي دا په علم الصیغه کې وایي انشاءالله من حیث صورها د حیثیت د صورت د دې نه چې د دې دا صورت په کوم د دې دا شکل څنګه دی هغه اعراض دي څه شی چې د مفرداتو ته پیش کېږي کالاعلال والادغام کالاعلال والادغام دا د مثال په طور باندې موږ وایو لکه قواله دی قواله په کلام د عربو کې یو مفرد ټکی دی که نه په دې خو پوه شوې که نه په کلام د عربو کې یو مفرد لفظ دی دې ته څه عوارض مخې ته راغله هغه عوارض ورته دا راغله چې وو پکې راغلی دی په دې منځ کې او دا وو حرف علت دی وو حرف علت دی او حرف علت چې کوم دی نو دا ضعیف ټکی دی څه شی دی حرکت په ځان نشي برداشت کولی کومه پورې چې ممکن وي نو د حرف علت نه به حرکت لرکې حرف علت نه به یا به ساکن کې یا به تی ما قبل ته نقل کې یا به د ما قبل په وجه باندې دا حرف علت په بل باندې بدلې تاسو خیال ته راځي نه قواله کې واو راغی دا یو ټکی دی دا یو مفرد دی دې ته عارض راغلی دی هغه عارض دا راغلی دی چې بهی دې کې حرف علت راغلی دی حرف علت پکې متحرک راغلی دی نو په دې کې هغه خبره وکړه قاعده ورته متوجه کړه چې واو متحرک ما قبل ته مفتوح نو دا واو بدل شو په الف باندې نو دا قواله نه قال جوړ شو او دا قواله یو صورت دی که نه دی د فعل په وزن دی قواله یو صورت دی یو هیئت دی یو صیغه ده خو چونکې عارض ورته راغی نو د هغه مخکینی صورت په بل صورت باندې بدل کړ د هغه مخکینی هیئت په بل هیئت باندې بدل کړ څه په شرنګ ورغی او یا ادغام شه مثال په تور باندې مدادا ٹھیک دی د فعل په وزن باندې دی یو مفرد دی عارض ورته راغلی دی دا چې اجتماع د متجانسین راغلی
دو متجانس یعنی دو یو شانتی حرفونه یو ځای راغلي دي دو یو شانتی حرفونه او دو یو شانتی حرفونه هم جنس حرفونه چې یو ځای کې راشي اول ساکن وي ثانی متحرک وي یا دواړه متحرک وي ما قبل کې متحرک وي نو په دې کې ادغام کله واجب دی او کله جایز دی دا د ادغام په مسلو کې په دغه بل کتاب کې را روان دي خپه کېږم چې ګریار دا په یو کتاب نه په دې کتابونو کې را روان دي نو چې کله اول ساکن ثانی متحرک دی ادغام واجب دی مددا دې کې دواړه دالونه متحرک دي ما قبل کې مفتوح دی نو دلته به اسقاط د حرکتو کې د اول نه د دالی اول نه به حرکت لري کې او ادغام به وکړي نو مد به جوړ شي مددم یو وزن او هیئت یو صورت او مد هم یو صورت دی او هم چې کوم دی یو وزن دی کالادغام کالاعلال والادغام کالاعلال والادغام دا تعریف د علم صرف شو او موضوع د علم صرف مفردات كلام العرب من حيث صورها وهيئاتها كالإعلال والإدغام دا کوم لکۍ چې په دې تعریف کې تا وویله مخکې خبره مې وویلې دا تعریف کې د اخري ټکی دا وی کنه من حيث صورها وهيئاتها كالإعلال والإدغام دا ټکی نه دی دا په لږ غوندې تبدیلی باندې موضوع کېږي او په لږ غوندې تبدیلی باندې به دا فرض کېږي او په لږه تبدیلی به دا غایه کېږي نو موضوع څه شوه مفردات کلام العرب مفرد هلته بحث د مفرداتو د کلام عربو نه کېږي که نه نو چې د کوم څیز نه په کوم علم کې بحث کېږي نو قطع موضوع ویلی کېږي مفردات کلام العرب من حيث صورها وهيئاتها كالإعلان والإدغام والحذف والفلان بلا شيء تقول كذا ولما تتوجد إعلان وإدغام مثاله بيان كان شل مثاله بيان زي كتنيش بيش كولي ورسطي بقبل ملا بالطالب تسابقني وزارة زيدون جيد ضرب زيدون عمران يا زيدون جيد وعمري ولا يولي نو هغه دا پسې مثال دی خو زم دا تاسو کوم چې دا زید دونه ظلمونه کوي عمل یو د عمل څخه ګناه کړو وینا دا شي فرضي مثال دی فرضي څه مطلب دی وین دا فرضي دا چې اسه دروغ مثال دی وی خلک دروغ مثال دی کتاب باندې دروغ سبق اړوځو یعنی یو دا څه نه کوي چې دروغ پکې راوځي نه شروع شنو بیا پکې د سبق نه نو خلک ولې دا چې مثال په تور من غوټه کیوي نور خو په کې بلا مسلې را روانې دي سترګې باندې رڼې شي نه ته سره ناس تو ساري ولا خره نه ته وی زما په دې سره سونه وخت دي وې امرامل صبر او کوس باندې کړه پلی دي دې اوس بیت راواله نه کوي دا سونه دي نو اوس یم ځلک صبر وکړه بل ورځ دا خبرې راځي دا خو لا مونږ په ابتدا کې لګیږي دا تمهید دې تمهید اصل په فلانه راځي دا مفردات كلام العرب من حيث صورها وهيئاتها كالإعلان والإدغام أو غرض تحصيل ملكة يعرف بها مفردات كلام العرب من حيث صورها وهيئاتها تحصيل ملكة كان العلم حاصل كي ملكة بدل تحاصل شيء فوها بدل تحاصل شيء مهارت بدل تحاصل شيء تحصيل ملكة يعرف بها ملکه به حاصل شي يعرف بها فدغي ملکه باندې به پیژندل شي تبه پیژني يعرف بها مفردات كلام العرب دا عرب کلام مفرد ټکی دا به پیژني من حيث صورها په دې حیثیت چې دا وزن څنګه دی دا شکل څنګه دی دا وزن ضربه دی دا وزن فعل دی کله وزن فاعل دی کله وزن فاعل دی کدا وزن د باب استعال دی کدا د استفعال دی کدا د افعال دی کدا د باب انفعال دی کدا د افعال دی انده اوزان به بیا پیژنې ځکه چې ملکه بدل ته حاصله شي
او تبع علم حاصل کړي ښا تحصيل ملكة يعرف بها مفردات كلام العرب من حيث صورها وهيئاتها كالإعلان والإدغام أو غاية الاحتراز بچیدل عن الخطأ بگنانا خطانا في معرفة مفردات كلام العربي في معرفة مفردات كلام العربي من حيث صورها وهيئاتها الاحتراز عن الخطأ علم دي حاصل کو ملکه در تحاصل شوا کتاب درواغستو شروع دی پکی اکرلا چه وفعولا لأفعال ما متبايع ونحوها كحسنا وقبحا وكبر این عبارت ہے کنا نو دی عبارت کی بخص تاک در پتا لگی چه دا حسنا او دا کبورا پکی کم وزن دیو کم ٹکے گئے دا پکی صحیح ٹکے دے کدا پکی غلط ٹکے دے دا دی وزن فاعلہ لے کدا دی وزن فاعلہ لے خل کمرانا نو الاحتراز عن الخطأ في مفردات كلام العربي معرفة مفردات كلام العربي من حيث صورها وهيئاتها كالإعلال والإدغام دا علم تصریف او دا علم صرف تعریف غرض غایا او موضوع شولا یاد بلیشتا تعریف بدیات شی کنا ویل تو خودیا ضرورت نیشتا کنا دریم نمبر علم تاسو تماویلو چی پدی کتابونو کی ذکر کیگی او خصوصا پا شافیہ کی او پا فصول اکبری کی نو اگا علم تویلے کیگی علم کتابت یا علم خط ورتوي علم كتابة ورتوي خط يخط خطا فمعنى دي ليكلو باندې فمعنى دا كتابه يكتبو باندې ولا څنګه يخطه قرينه نور په تاسو خله کې اور ګرځوي په بس وځي چې له خلې نه وته او بیا تاسو سر ته رسولې کنه او خیر به هر حال زه حافظ مې لا انجدا دا کنه حفظ ډېر ضروري دی یار دې علم د پاره حفظ بس بل دې تمزه د قران کې ټول مثالونه شته اوس دا چې وخت په پیسې جو چې پیسې نه دې سبب دي قرآن کې ټول مثال نشته خو مونږ ګړان دی کنه حافظان ټول دي کستا خو دا په شریکه به یو ټکی را روانم ښه په شریکه به یو ټکی را روانم هغه حافظان ټول زما د مخې نه خوښي دي دا دې په دې کې دا دی ان به خلا نه را پیدا کیږي په دې وسی اوس که چاته چې تاسو دې او جنا دا پیژنې رجل او رجال خبر پاتې نه دا ما پاتې کړی نه دا ورستو کو دا ودا تصغیر د تصغیر او دا جمع تکثیری خبرم پاتې مې تاسو تفریق دا مال نه پیدا کوي کله اسمان نه کې د زمکې دی که وسکل کې دی جاړي او خان دې خدا ټکي باندې پیدا کې ته ټوکې غونډې دي په ما بلای اعتراضونه خلکو کړي ها بلای اعتراضونه کړي مولا اعتراض کړو وې دا مولا په ټکي نه پوهېږي مې خبره کوي چې ټلیفون نه پوهېږم په ټکي باندې چې هغه دا ویلي دي چې د نکاح گواهان په نکاح کې دا جینۍ پر رضامندۍ باندې دا گواهان شرط خبره پوهېږي نو مې دا خو یې چا کنز ویلی نورلیزا ویلی غلم ولم ما پسې دا خبره چت تړلې نو ما ورته بیا سوال جواب وکړ یو دوه یو ټکی مې ولیکل مې دا وګرځوه ما لې جواب راکړ په دغه د نور نه پوهېږم خو دا ټکی وګرځوه ما لې جواب راکړه او ټکی آسان دی ما ته د زید عالمون
ترکیب په مذهب د هغه چا باندې وکړه چې څوک اجزا د قضیې څلور وي. څوک اجزا د قضیې څلور وي. اجزا د قضیې څو وي؟ د جملې اجزا څو وي؟ درې: مسند، مسند الیه، او د دې منځ یو شی دی نسبت د اسناد. څلورم ټکی میدان لرا پیدا کړ. ای سوال جواب راوړي دا کوم نه دی بل څه کای دی بس مان دا خبر نه کړم بل څنګه نه دی دا خبرې مې د تفریخي دي لا بس دا کوي په دې علاقو کې ګرځي او یې مطلب باندې او زه به درته وایم په ورست مې دا وایم ورست په هر حال کوم ځای مې درته علم خط قد يخط خطا ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطل. كده خط يخط خطا لكل كتب يكتب كتابة لكل. نو علم ختم دے علم کتابت دے. سوک ورطا علم کتابت وی سوک ورطا علم خط وی. الکه دا علم خط مسائل صرف پا دی کتاب کی دی او پا فصول اکبری کی دی. پا مانا حقی ہوتا یو اشارہ کرے مستقل باب ورطن دے خودلے عنوانی ورطن دے خودلے خو یو اشارہ ورطا کڑے وی دا سے کدا سی دی کنے کی مطلب بانی پوچھوے. او دا علم خط علم يعرف فيه كتابة الحروف والكلمات. أصحاب الفرق علم يعرف فيه كتابة الحروف والكلمات. إيه ألف بسنگلی کے با بسنگلی کے تا بسنگلی کے لام بسنگلی کے دلی خبرو دپارا بورڈ پکاری سبکاری بورڈ پکاری چې دا ټکی به مونږ ولیکو لکه اوس الف بسنګ لیکي الکه موږ هم څه دی نه سروې ته وکړي خبره باندې پوښتنه بس دا موږ دی سر کې جوړندې ودلته بورډ نشته چې زه په تاسو سره جوړ با بسنګ لیکي راکې به پلیټ په څه دی نو په پلیټ کې خو د پاسه خلک ټانګوانګي ته لاندې یو ټانګو کېږي او تاوسا دا بل پلیټ دی نو په یو کې دوه ټانګوان کېده په سا کې درې ټانګوان کېده په بل پلیټ کې دا دی او یو نه بتا جوړ شي بندوا دا لام څنګه دي کې دا کونډه اړولې کا نه کونډه نه ما ته یاد کړم څنګه سره کونډه راوړي وایي کونډه خلک داسې لګي دا موږ یې نیولې کنه دا موږ اعلان دی کا او دا بل ځای باندې کا بس داسې دی سلام دی نو ما تاسو ته دې د بورډ ضرورت په کار دا چې دلته کې بورډ موږ سره وې نو موږ په دا ټکی یو بدري باندې لیکلې جیم بسې لیکلې کیږي ح بسنګ لیکلې کیږي عین بسنګ لیکلې کیږي مطلب باندې پوه شئ يعرف علم يعرف فيه كتابة الحروف والكلمات او موضوع دي الحروف والكلمات. الحروف والكلمات حروف او كلمات دا د هر ژبې لپاره موضوع ده دا د هر ژبې لپاره موضوع ده دا هر ژبې لپاره دا موضوع ده حروف و کلمات کو حروف جدا شي دي کلمات جدا شي پدې ده کې حروف جدا شي دي کلمات جدا شي دي. حروف نه مراد حروف حجاج حروف هجا وتهم او حروف هجا وتهم هجا يهجو هجا يهجو نصوره باندې باب قیاس دی او دې ته وایي ناقصي واوي هجا يهجو نو دې یو مصدر راغلی هجون 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 او یو مصدر راغلی هجاء کله کله دې مصدر راغی هجون
ماشاءالله موږ څه خبرو سړیا دا خو به موږ بېګا لیدلی وو. دې طرف ته مخامخ دې مولیان ته بخیل نه دا کې د پاسه کې ده باره په یو دوه درې ټکي لیکو زیات نه لیکو. مارکر شته ګوره الف به څنګه لیکي ما تاسو ته خبره شروع کړه د حروف هجا باندې خبرې دي سړي کنه دا په فقه کې هم دي او دا په حدیثو کې هم دي چې دا غي په پریکټیکل کې پریکټیکل یعنی عملی تور باندې ثابتې خیال کې مرادي مونږ ته په تلمیذ شریف کې په ابواب الحج کې مولانا عبدالحق صاحب نور الله مرقده هغه پاسې ده او مونږ ته د حجر اسود د ښکلولو چلو کوله او مونږ ته طریقه د احرام وښودله یا ټول ده او مغفور الله مولوي صاحب مونږ ته پاسې ده او په مانځه چلې راته وښوده رکوع به داسې کې اوس خو مونږ رکوع کې مدیان ورونه درز او غټ شیطان شبیږي مونږ د جومات کوو خپکېږئ نو یو به تاسو ته دا وایي چې حروف هجا حروف هجا یهجو هجوا که هجوا شي نو بیا د چا په اشعارو کې مذمت کوي اشعارو کې مذمت کوي بد بیانوي د چا په اشعارو کې بد اذا حركوه فساءوا هذا وين برتنا اډور اولیاء ناس علماء دي برګان دي متأخرین په مدینه کې ملاقات کوي یعنی او دا ټکی درازي په کې رسو نو دا دې ته وایي دا دلته نه دی مراد حجا يهجو هجاء ما څه تلفظ وکړو هجاء او هجاء دواړه دي هجا مشهور دی هجاء دا غیر مشهور او د دې نه راوته د تهجی هغه حروف چې ځان نه ځان لیکل کېږي ځان نه لیکل کېږي هغه ته حروف هجا ویل کېږي هغه ته حروف تهجی ویل کېږي نو هغه ګوره لکه الف ته لیکي نو الف بداسي لیکي دا شی صحیح دی هغه زموږ د سکول حبوبونه او بارو موږ به صحیح لیکل او دا ګوره دا بالا څنګه دې وتلان دي کې کوله دا مثال په تور تا ده وټان باندې دي دا یو په دې مثلا دا جیم دي دا حروف هجا نو جیم او حي او خي یو شی دي دا دال دي دا را ده دا سین دي دا صاد دي دا ټکل ویلو کې ګران تاسو په خاطر کې سواد وایي او که سواد وایي ما تاسو سمجھئ لا هنا دا ورته امثال خو کنه شو دا دی ورته دا به تلام دي امثال به جوړ شي نو امثال نه کومه د بورډ د نشوالي د وجه طالبان په دې باندې کوي مين نون كاف مثلا عين ده هو بترتيبه وجبل كان يا داسيا وردا يا نه ده يا د دې فرق په اردو کې او په فارسي کې دا چې موږ غونډه یا وایو پرتا یا وایو دا په فارسي کې دا فرق شته او په عربي کې نشته یو یا ده دواړه به د یا چې کوم تلفظ دی او کومه طریقه ده پاره به کوم نه ویل کی خبره به شاته راځي ها یو ټکی موږ سره بل دی چې دا غریب شکل نشته تلفظ نشته خو شکل نشته هغه ته وی حمزه الف ځان لري الف په قاله کې دی دا الف دی حرکت بلی چې بغیر د جبه د تنګوالي نه ادا کیږي
نو هغې ته الف ویلی کېږي خو که کله کې په دې باندې حرکت راغلی نو بیا به دې ته حمزه ویلی کېږي نو د حمزې خپل شکل دی دا کله د وو تابعي کله د یې تابعي دا به تعالی په مراحه کې راشي چې دا کله د خپل حرکت تابع کېږي او کله د ما قبل د حرکت تابع کېږي او چې په اخر کې واقع شي نو بیا غریب د هېچ چا تابع دي خبؤن خو حمزه بیا وروستو عجم ولګېدل او هغې له یو ظاهر غوندې شکل جوړ کړ خو د ابتدا نه د خپل شکل نشته ښه هغې ورله دا شکل جوړ د عین داخله نه ده دا یې ورله جوړه کړه چې دا کوم ځای کې حمزه راشي نو که بیا پرې ته ضمه وې که بیا پرې ته کسره وې که بیا پرې ته فتحه وې خو هغه به داسې ولیکلی شي تا ته بیا دا پته لګي چې او دا دغسې دا خو حروف او کلمات ته لیکي جعفر دې ولیکه جیم دې هلته څنګه لیکلی او دلته دې څنګه ولیکه عین دې هلته څنګه لیکلی او دلته دې څنګه ولیکه فا دې هلته څنګه لیکلي وه دلته دې څنګه ولیکه او را هلته څنګه و دلته څنګه و نو ما تاسو ته د علم خط تعریف کې دا خبره وکړه چې علم يعرف فيه كتابة الحروف والكلمات دا تاسو وکړه دې ته وګورئ دا خوشخطي نه کوو خوشخطۍ وخت نه دی او نه د خوشخطۍ چې کوم دی دلته کې موږ سره بورډ د خوشخطۍ قابل دی دا چې مستقل ژړل وی نو بیا ورته دې خوشخطي کېدله صرف هغه طریقه مې ته وښودله چې دا الف دی دغه با ده دغه لام دی دا مرکب دی دا کلمات نه مرکبات مراد دي او د دې الف او ب د دې حروف تهجي مراد دي ذهن کې به راشي خبره مفردات كلام العربي علم يعرف فيه كتابة الحروف والكلمات او د دې موضوع ده الحروف والكلمات حروف ده ښکاره شو کلمات هم ښکاره شو موضوع د دې الحروف والكلمات غرض د دې چې تحصيل ملكة يعرف بها كتابة الحروف والكلمات ابتداء با تاسو طریقه وخی چې داسې به الف لیکلی کېږي داسې به با لیکلی کېږي نو د دې سره به ستا ملکه حاصله شي نو بیا به غایه راشي چې غایه راشي نو الاحتراز عن الخطأ في كتابة الحروف والكلمات بیا به که تا ته څوک ووایي چې بهي ته ما ته میم ولیکه لکه په دې سکول کې اولنې کلاس د ماشومانو هغه ته ویل که 1 ولیکه 2 ولیکه 4 ولیکه الف ولیکه با ولیکه جیم ولیکه چې هغه ته ټیک ولیکه زه وایي ته پاس شوې نو دا ملکه به تا ته حاصله شي نو بیا چې ته لیکل کې هغه خطا کېږي به نه چې لیکل کې نو خطا کېږي به نه دا د 3 واړو علمونو تعریف موضوع غرض او غایه شوله خبر به ذهن کې راشي الاحتراز عن الخطأ في كتابة الحروف والكلمات ده علم خط غاية الاحتراز عن الخطأ هم دقا موضوع چې کوي کنه دا به غایه وي خو ټکي به سره الاحتراز عن الخطأ مرګره کی الاحتراز عن الخطأ في كتابة الحروف والكلمات دا کوم کتاب چې زمونږ مخې ته دی دیتا شافعیه وي دیتا څه وایي شافعیه پورا د بیماری علاج کوونکي شفاء یشفي یا شفیه یشفا نه ماخوذ دی شفاء اون راغلی دی شفاء اون شفاء د شفاء اون کله مراله
او شافیون څه شي شافیون دا بیات ساتي چې کله یو ټکی ذکر کړي نو د اعلان نه مخکې به ذکر کړي ها شافیون لکه قاضیون نو بیا به تعالی کتاب کې راشي چې په شافیون کې د قاضي قاعده جاری کا قاضي نو دا نه قاضي فضل الله یادوي او نه قاضي حسین احمد یادوي خبره پوه شئ دا لفظ قاضیون نه دی لفظ قاضیون د قاعده ده مشهور شوی قاعده ده هغه کلی نه کوله راوړل ځان سره خدای دا باندې مشهور شوی ده چې هغه دا ده یې باندې زما او کسر ثقيل یې باندې زما او کسر ثقيل په حالت رفعي او په حالت جری کې بددي یانا دا زما او کسر لري چې لرشو نو دلته کې د دې اسم په خوا کې په دې اخر کې یو ټکی دی چې هغه لیکل کېږي نه ویل کېږي چې هغې ته نون ساکن وایي او په اصطلاح کې هغې ته تنوین ویل کېږي ته څه ویل کېږي تنوین عبارت دی د نون ساکن نه نو چې د یا نه د حرکت لرکه که نه نو هغه نون ساکن ښه او دا یم ساکنه شوه التقا د ساکنینو راغله نو ناکاره به دې لرې کېږي ناکاره څوک دی نو یا به دې لرې کې ناکاره مطلب دا دی چې چاته کنزل نه دي ګورېږي خو په دې دواړو حروفو کې یو اصلي دی یو غیر اصلي دی یو حرف علت دی او یو چې کوم دی حرف صحیح دی نو ناکاره ورته موږ په دې باندې وایو چې خوانشي ځان کې لانجه پیدا کړې علت یې پکې پیدا کړی نو هغه یا به دې لر کې چې یا دې ته لر کړه نو تنوین خو چاته ځي نه که نه دا خو نښتی دی دا به هلسي چې په ده زورور څوک راشي او زورور په ده باندې الف لام نو د قاضیون نه به قاضین جوړ شي نو د شافیون نه به همدغه قاعده جاري کړي یا په ساکنه کې په حالت رفعي جري کې بیا به حذف کې په التقاء د ساکنینو باندې اخر کې به تنوین راشي نو شافن به دې جوړ شي شفا ورکون کې صحت ورکون کې او شافیتون مؤنث شافیتون مؤنث دی دلته اعراب لاړ تیله نو یې په خپل حال باندې پاتې شوله شافیتون داسې کتاب چې تا ته د علم صرف د بیماری نه علاج درکې تا ته نه دی زده نو دلته به درته زده شي دا کتاب د دې د مصنف نوم عثمان ابن عمر ابن ابي بکر دا مشهور چې کوم دی یو عالم تیر شوی دی د اسم کنیت ابو عمر دی یا ابو عمر دی او د اسم کنیت ابن حاجب هم دی او د لقب جمال الدین دی دا یادو ساتئ چې یو انسان اسم علم وي څه وي اسم علم پیژنئ یعنی تاله چې مور پلار کوم نوم یې ښودلی دغې ته اسم علم وي د دغې اسم علم څلور یا پنځه اقسام دي څلور بلکې د اسم علم ته اسم محضام ویلی کېږي اسم د هغې هغه اقسام یو اسم خطاب دی یو اسم لقب دی یو اسم کنیت دی دریم څلورم عرف دی پنځم اسم تخلص دی ترتیب به خیال کې راشي خطاب لقب کنیت
عرف تخلص. خبر باندې پوه شئ. دا پنځه ټکي داسې دي نومونه چې دا د اسم الله اسم علم یا د اسم محضه اقسام دي. اسم محضه اقسام دي. کله کله اسم محضه نه ذکر کېږي، خلک په لقب باندې مشهور شي، کله په خطاب باندې مشهور شي، کله په اسم عرف باندې مشهور شي، او کله په اسم کنیت باندې مشهور شي، او کله کله په تخلص باندې مشهور شي. خطاب لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق ته ورکړو صدیق، لکه عمر فاروق ته ورکړو فاروق، لکه خالد ابن ولید ته ورکړو سیف الله. ٹھیک ده که په نورو زمانو کې اوس کو راغلي انګریزانو چې وا د چا څه کارنامه ولیدله او د هغوی د اس خوله او د هغوی د اس پوزه به په خپله خلقه باندې پاکه کړه، نو سر خطاب به ورته ورکړه، شمس العلماء خطاب به ورته ورکړه. نور به هغه چې کوم دی نو شمس العلماء نه چې هغه به مدر العلماء دی. څنګه مرادي شمس العلماء سر. دا خطابونه به انګریزانو ورکول. او یو دی لقب دی چې په قوم کې دا چې خطاب ورکوي د هغې وضاحت مې ته پوره ونه کړ. دا خطاب نه دا به یو سړي کې یو صفت او یو کارنامه داسې موجوده وي چې د حکومت د طرف نه هغه ته به هغه نوم میلاو شي. لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به لوی حکومت ته چا نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف نه حضرت ابو بکر ته رضی الله تعالی عنہ هغه د صدیق لفظ میلاو شي. خو چې خبره راغلې ده او هغه خبر شوی دی چې دا د رسول الله مبارک د خولې نه راوتلې ده، نو هغه وی آمنا وصدقنا آمنا وصدقنا. ابو جهل ورته وی هلکه خبرې اشنا خو دې بله دعوه کړې وي څه وی چې بېګا تللی ومه بیت المقدس ته او بیا اسمانونو ته او بیا لامکان ته او بیا جنتونو ته او بیا دوزخونو ته او دا لوی چکر مې ولګاو، واپس رالم او شپه نه وه ختمه. وی تا ته اورېدلي وي او ما ته اورېدلي دي. وی رښتیا وي. نبي علیه الصلوۃ والسلام ته چې راغې وی دا صدیق دی، دی د هرې خبرې تصدیق. وی دا خو ډېره وړه خبره ده چې اسمانونو ته لاړ. زه دا منم چې ما ته جبرائیل علیه السلام راځي، دا ایتونه یې راوړو، دا نه مې جبرائیل علیه السلام لیدلی، نه مې ورسره سیاره نشته. کله کې مراله او دا د ده په خولې دا منمه، نو دا نه منمه چې اسمانونو ته تللی تللی شي. ابو جهل مې خدای دی بیا خو نه باسه داسې جادوي در باندې کړی دی چې خبر دی له دا نه اورېدلې نه ده او بیا دې ومنله. نو صدیق لقب یې ورته ورکړ. عمر فاروق فیصله رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راغله. یو سړي وي نبي علیه السلام ولې فیصله ولې وکړه، نه هغې چې کوم دی هغه فیصله ویله دا عمر فاروق له وړو چې عمر فاروق له یې وړه اسې وی چې دا فیصله خو موږ هلته نبي علیه السلام له وړې وه خو دی وی چې هلته یې وړي ښه نبي علیه السلام فیصله وکړه او شي خو موږ وی چې تا لې ښه وی ته ودرېږه راځي کور ته لاړ تورې راوښکله او چې کوم منافقو د هغه دا سر یې وو سر یې هلته وشږه او هغه بلې منډې یهودي منډې کې د نبي علیه السلام خدمت ته بیا ورپسې لاړ. وی یا رسول الله دا خبره داسې وه فیصله تاسو کړې وه؟ وی او وی د عمر فیصله بدل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی انت فاروق تبا الفارق بین الحق ایمان چې راوړو څلوېښتم مسلمان دی. دا مسلمان دی چې الله برابر شو خلک یې ولاړه مونږ د هر چا ملګرتیا کوو یو د یې نه یریږو هغه نیسي لاندې یو طرف هغه یې نه سخت یریږو او نور ملګرتیا کوو. نو یا رسول الله دا ایمان دا قرآن حق دی او ته پیغمبر په حق او دا ته چې شوی دا ټیک دی او دا حق دی
غلطي خو پکې نشته. دا اكو ایمان راوړی و بیا اكو د یو ایمان راوړلو سره به د نبي علیه السلام د سر قاتل د نبي علیه الصلاة والسلام نه ځارېدونکی جوړ شو. خیال کې مې راځي؟ وی دا ټول حق دی بیا وی ټول حق دی دا کوټه کې دا ارقام کې ولې پټ نه دي؟ وی دا الله حکم دی او دی خواجه کم دی نو مونږ لګیو او کمزیرو کافران رامیان وی ولې ګډیان رامیان وی دا ایمان پرستی. حرم شریف ته لاړ اواز یې وکړ یا معشر قریش، اے د قریشو ټولګیا من عرفني فقد عرفني، څوک چې مې پېژني خو ټیک ده، ومن لم يعرفني څوک چې مې نه پېژني فانا عمر بن الخطاب، زه عمر بن الخطاب ما کلمه وویله اشهد ان لا اله الا الله واشهد چې که څه تعبین رامخې ته شي ټول پر دا خو بله لانجه وشوه جادو خو به نه وچلي هجرت یې کوو هجرت یې کوو نبي اسلام بیا لکه پټ پټ جذب هغه هجرت کوو هغه میدان ته راغی یا خلکو خبر شوی عمر یې مدینې منورې ته هجرت کومه نو که څوک خپله ښځه کونډه کول غواړي او څوک خپله مور بوره کول غواړي د عمر لار دې ونیسي بیا د چا مجال چې د عمر لار نبي علیه السلام کوي العمر فارق بین الحق والباطل د عمر فاروق باندې مشهور شو دې ته وایي خطاب خالد کې سیف الله لقب ورکړ ځکه په یو جنګ کې اته تورې مسلسل ماتې کړي یو جنګ کې اته تورې مسلسل ماتې کړي سیف الله د الله توره خطاب وته جړلې زه شهید نشم چې هغه ته د خدای باندې ته نه شهید کېږي نبي رسول ته د خدای توره ویلې د خدای توره باندې بله توره نه غالبه کېږي دې ته وایي خطاب لقب لکه قوم کې یو سړی ښه کردار ادا کړي او قوم په ښه نوم باندې مشهور کړي نو هغې ته لکه رسول الله مبارک 40 کاله نه دروغ ووایي نه خیانت وکړو نو خلکو ورته کاشران ورته او ورته صادق او امین لقب ورته صادق او امین لقب ورته بل د اسم کنیت درم اسم کنیت چې نسبت خاندان ته شوي پلار مور ته یا اولاد ته نسبت شوي پلار مور ته یا اولاد ته دغې ته اسم کنیت ویلی کېږي لکه ابن عباس تا ته نسبت دی که نه عبدالله ابن عباس ابن عمر ابو عمر دا الفاظ استعمال شي پلار یا چا کله مور ته نسبت راغلی دغې ته وایي اسم کنیت دریم دی څلورم عرف اسم عرف د یو عیب یا د یو ښه صفت د وجې نه کله کله سړی مشهور شي هغه نوم ترې نه هېر شي هغه نوم ترې خلکو نه هېر شي زمونږ کلي کې سړی دی خلک ورته ګوډی ماما وایي څه ورته وایي ګوډی ماما موږ د پښتنو خو دا کار چې په چا کې عیب وي نو دا د عیب باندې بیا مشهور وو که نه ګوډی ماما ورته وایي نو هغه که چا ته د هغه نوم دې واغست نو نه ورځي دی کشرانو او که ګوډی ماما دې ورته واغست نو بس وینه دا عرف دی داسې عرف دی کله که خپل مشر ورور ته خلک یو نوم وایي نو د کلي هغه ټول خلک ورته هغه نوم لالا ورته وایي لالاجي ورته وایي خبره باندې پوه شوې نو خلک ټول ورته لالاجي وایي یا بل یا مولانا صاحب چې به کله په حقانیه کې ذکر کېده نو هر عالم ته مولانا وایي هر عالم ته مولانا وایي خو مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله دا د دویم نوم ګرځېدلی دومره دې عرف غلبه کړې وه چې د بل چا د نوم سره خلکو مولانا نه وي لانې مولي صاحب دی وي او مولانا صاحب چې به ذکر شو نو د دې نه مراد چې کوم دی نو مولانا عبدالحق صاحب نور الله مرقده خبره پوه شوې موږ به بار ولاړو مولانا صاحب بله سبق له نه وراغلی خو چې به هغلته نه ښکاره شو بس شک به مو وایي خپل اتفاقی ته مو ځان رسو هلکه مولانا صاحب راغی هلکه مولانا صاحب راغی خبره باندې پوه شوې نو به هر حال عرض مې درته دا کو چې دغې ته وایي اسم عرف او یو اسم تخلص اسم تخلص شاعران و دیوان خلق
د خپل اصل نوم په ځای باندې په اشعارو کې استعمالوي. خبره من پوه شوې؟ خپل اصل نوم په ځای باندې په اشعارو کې استعمالوي. لکه اسد الله خان غالب. اسد الله خان غالب کسمو جاؤ کعبہ کسمو جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آیا. کسمو خیر کی مراد کعبہ کسمو جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی. کم اس طرف باندې ورځي کعبه ته شرمې کې نه سونه ګناهونه نکړي. بزمین سجدہ کردم ز زمین صدا آمد کہ مرا پلید کر دی بئی سجدہ ریائی. او بطواف کعبہ رفتم ز حرم رحم ندادم کہ بیرون در چه کر دی کہ درونی خانه آئی. رزمکه می سجدہ اکڑا رزمکه نفر زبان حال سر آواز راگا چه پلیتا دا سر دی پورتا کا دریا پا دی سجدہ دی زما دا مخ پلی کیونکہ درا او حرم شریف تراغ زبان حال سر آواز راگے چه بار دی سکول سود خورا رشوت خورا حرامی دلتا را پس راگے. خبرمان بوجی کہ بیرون در چه کر دی کہ درونی خانہ آئی. اور خبر بوجی کرن اقبال کی نفس سے ہلالی کی آگتے اقبال کی نفس سے ہلالی کی آگتے ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. اقبال محمد اقبال اقبالی تخلص ہم دے اقبالی نوم دے اقبالی تخلص ہم دے نو دا پا اشعارو کے چے استعمالی کی دا عربی اشعار ہم دے دے فارسی ہم دے دے اس ما سر وقت نشتا ہے چاہا ٹول در تو گیا خدا دعا بانی میں تے اکتفا اکلا کعبہ کسمو جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی. اسد اللہ خان غالب اسد اللہ خان غالب غالب تخلص دے او دا اقبال محمد اقبال نوم دے اقبال تخلص دے. خبر پوش ہے اقبال کے نفس سے ہلانے کی آگتے ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. بہرحال نوری کمن نو دا دی سڑی نوم عثمان دے او دا دی اسم کنیت ابو ابن حاجب دے او دا دی اسم لقب جمال الدین دے. دا دی نمون دو وجن لا خبر مکہ براک رکھا. دا دا پلار عزد الدین یو بادشاہ دا دا پا دربار کے حاجبو. دا حاجب غٹ منصب وڑو کے منصب نو. دا حاجب لفظی مانا دا چوکیدار چوکیدار خدا دا سی چوکیدار بنو چلوڑ بہو سرا و بار بولاڑ حسبی بے شوڑ دا دا سی چوکیدارو چی دا بچال اجازت ورکونو دا بادشاہ سر میں ملاقات کے لئے دوے مرتبہ ہوا پدا وجہ باندی دا دی سڑی نوم دا مصنف نوم ابن حاجب اسم کنیت مقرر کرشو. جمال الدین دا پا وجہ باندی دین خیستا شویو دا مالکی مذہبو 1500 ہجری کے پیدا شویو او شپک سوا سلور سلویخ یا شپک سلویخ ہجری کے وفات شویو. مشہور تصانیف کی یو کافیہ نومی کتاب دے تاسو وینوم چتاوری دلے او یو دا کتاب دے چلا نوم مخیطہ دے شافیہ کافیہ پا علم نحو کرے او شافیہ پا علم صرف کے او یو کتابی لکلے پا علم عروض کے. علم عروض دا شعر و شاعری مسائل چی پا کے ذکر داتا علم عروض میں لگی او دا دی علم عروض موجد خلیل ابن احمد الفراہیدی. خلیل ابن احمد دا مشہور نحوی صرفی او دا لغت دیر لوی ماہر. دا علم عروض بانی اولنے کتاب تدوین اگر کرے رہے پاگے بانی دیو کتاب لکلے رہے المقصد الجلیل فی علم الخلیل. المقصد الجلیل فی علم الخلیل اگر دا خلیل دا علم نسبت کرے رہے والی داغی وجہ دانا چھ ابتدائی اولنے تصنیف پا داغی
او بلکې د دې علم بنیاد دا چې کوم دی نو خلیل ابن احمد کې خوځلې دی خبره مان پوه شو. او منتهى السؤال والاعمال دا فقه مالکی کې لیکل، مختصر المنتهى دا فقه مالکی کې لیکل، دا مالکی مذهب او په دغه استفاده